الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پښتنه کړی دا چې زما واده دی، د واده د شپې چې کوم آداب دي نو هغه راته لږ بیان کړي چې زه به په هغې باندې عمل وکړم. نو د ټولو نه اول خو زه خپل طرف نه په ایډوانس کې تاسو ته مبارکي وایم. بارک الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الله تعالی دې ستا په دغه نکاح کې برکت واچي او الله تعالی دې پتا باندې برکتونه نازل کړي او الله رب العالمین دې ستاسو د دواړو د راجمع کېدل د برکت او د خوشحالۍ سبب وګرځي. دې نه پسو د واده د شپې مختصر آداب هغه درته زه بیانوم ان شاء الله. دې باندې عمل وکړه، نو چې په دې باندې د عمل وکړو نو ژوند کې به بیا خفګان نه وي. دغه بیبي ته چې بیا ته ګوري نو ته به خوشحالېږي او چې تا ته ګوري نو هغه به خوشحالېږي او بیا د یو بل نه جداوالی به بیا خفګان محسوسوي. اولنی ادب دا دی چې د خپلې بیبي سره به حسن سلوک کې، نرمي به ورسره کې، مینه محبت به ورسره ساتي، خفه کوي به نه. او کله چې په اوله شپه باندې کمرې ته ورځي نو اول به ورباندې سلام واچي او بیا به خپلې بیبي ته د خوراک سسیز مخې ته پیش کی. اکثر چې دا کمی مشران زنانۍ نو دوی د مخکې نه الته په میز باندې ټیبل باندې د خوراک سسیز وغیره چې کوم دی هغه ایښي، ځکه دغه زنانه هوښیار یې هغوی په دې باندې پوهیږي. او که چېرته نه وي ایښې نو خیر دی ته احتیاطاً د ځان سره سسیز واخله او دا خپلې کمرې ته ځان سره ویسه. خو دې کې ښه خبره دا ده چې سړی ځان سره پی ویسي، دود، ځکه حدیث کې د پی و ذکر چې کوم دی هغه راغلی دی. په خپله ښځه باندې سلام اچول نو دې باره کې خو یو د قرآن کریم آیاتونه دلیل دي، لکه سورة النور کې الله رب العالمین فرمایي 27 نمبر آیت دی وتسلموا علی اهلها. الله وی کله چې سړی کور ته ننوځي دا د په خپله ښځه باندې سلام اچي. دغه رنګ سورة النور آیت نمبر 61 کې راځي فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. الله وی کله چې تاسو کورونو ته داخليږئ نو په خپلو اهل او عیال باندې سلام اچوي. زمونږ بعضې پښتانه خلک دا بده ګڼي او دا ورته بې غیرتوب ښکاره کېږي چې ښځه به اوس خپل ښځې ته وایم چې السلام علیکم. نو ولې دې کې د بې غیرتوب څه خبره ده؟ دا خو زمونږ ستاسو دین دی. ته نه غواړې چې ستا سره د دې ښځې په زړه کې مینه محبت پیدا شي او په ستاسو منځ کې اتفاق یو جنګ جګړې نه او د سلام د وجې نه مینه محبت پیدا کېږي. نو اول به ورباندې سلام واچې او دې باندې دلیل حدیث هم دی. ترمذی کی حدیث تے 2698 انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تو فرمایا یا بنی اذا دخلت على اهلك فسلم يكون برکتا علیک وعلى اهل بیتک. اے بچی کله چې ته کور ته داخليږي نو په خپل خزه باندې سلام کوه، دې سره به ستا په کور کې او ستا په اهل او عیال کې او ستا په ژوند کې الله رب العالمین برکت پیدا کوي. او خپل بیبی ته پی وغیرہ پیش کول نو دې باره کې حدیث دی د اسماء رضی الله تعالی عنها چې دا فرمایي وی کله چې ما خپل خور عائشه رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم ته تیار کړه، یعنی جوړه میکړه، خو مزیدار ډولی میکړله او بیا می نبی صلی الله علیه وسلم پسې جواب ولېږو چې تاسو راشئ او د خپل بیبي د خپل ناوې وګورئ. وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې رالی نو د عائشه رضی الله تعالی عنها په خوا کې کېناسته او بیا د پیو پیاله وا نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اول دا غینه په خپل وسکل او بیا عائشه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه. او چون کې عائشه رضی الله تعالی عنها شرمېدله نو د شرم د وجې نه سرخ کته کړې او غپې ناغستلی. نو اسماء رضی الله تعالی عنها وی ما ورته غوسه وکړه چې واخله شابه اوسکه. نو بیا غپې اوسکلې او بیا مال امرا کړی مام پکې اوسکلی. دا روایت چې کوم دی په مسند احمد کې د شپږم جلد صفحه 438 کې، مسند حمیدی کې هم دی دویم جلد صفحه 61 کې، تاریخ اصبهان کې هم دی. صحیح روایت دی سند په اعتبار سره. دا یو ادب شو. دویم ادب دا دی چې دا خپل بیبي به د سر د ویښتونه ونیسي په ښي لاس باندې بسم الله به ووایي او بیا به دا دعا ووایي کومه دعا چې په حدیث کې راغلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم منګو تاسو ته خودلې ده اللهم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. دا دعا به بیا په دغه وخت کې وي. دا ابو داود کې دا حدیث
اول جلسه په 336 کې، ابن ماجه کې د اول جلسه په 592 کې. دا دویم ادب شو. دریم ادب دا دی چې دواړه ښځې او خاوند به 2 رکعاته مونځ یو ځای وکړي. دې باره کې آثار د سلف صالحین هغه نقل دي، لکه ابو سعید یا ابي سعید رحمت الله علیه، دا یو تابعی دی، دا یو غلامو دی. وی ما د غلامی په حالت کې واده وکړو، نو ما صحابه کرامو ته هم دعوت ورکړو چې تاسو به زما ولیمه او زما روټۍ لرازئ. نو په دې کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم زما روټۍ لچ کم دی راغلیو، او د قرنګ ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هم، حذیفه رضی الله تعالی عنہ هم، دوی زما د واده ولیمه دعوت لراغلیو. نو بیا ما ته دي صحابه ویلي دي درې وانو چې کله ته د خپل بیبي خواله ورشي نو 2 رکعاته مونږ به تمو کی او هغه به مو کی، او دا غي نه پس به بیا د الله رب العالمین نه د خیر دعاګانې وغواړي او د شر نه به ته پناهي وغواړي، او بیا ته پوه شې ستا بیبي والا پوه شه. دا روایت په مصنف ابن ابي شيبه کې دی، وم جلسه په 50 کې، مصنف عبدالرزاق کی شپږم جلسه په 191 کې دی، سند بالکل صحیح دی. دی باره کې یو دویم اثر مشته دی د شقیق رحمت الله علیه تابعی وی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خواله یو کس رالی، وی هغه ورته ویلی چې ما یو پیغلی جنې سره واده کړی دی او نن زما د واده شپه ده، زه به د هغې خواله ورځم، خو زه یریږم چې اسې نو اجینې پیغله ده او ښایسته ده او ما ویني او زما نه نفرت ونه کړي. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته ویلی چې بهشکه محبت چې کم دی د دوو زړونو په منځ کې د الله رب العالمین اچي، او دا نفرت چې کم دی د شیطان د طرف وي. تسلی و غیره ولا ورکړه، او بیا ورته ویلی چې کله ته کمرې ته لاړ شي نو دا بیبي دی او ته به دوانه به یو ځای 2 رکعاته مونځ کوي، او بیا به دا دعا وغواړي اللهم بارک لی فی اهلی وبارک لهم فیه، اللهم اجمع بیننا ما جمعت بخیر وفرق بیننا اذا فرقت الى خیر. دا روایت چې کوم دی دا مصنف عبدالرزاق راوړی دی، شپږم جلسه په 191 کې، او سند بالکل صحیح دی. نو دا هغه آداب دي چې دغه آداب به سړی خیال وساتي. د دې نه پسو بل ادب چې کوم دی هغه دا دی چې کله سړی خپل بیبي تر نزدېکت کوي نو دغه وخت کې بیا دا دعا وي، کله چې ته د نزدېکت اراده وکړي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. د دې دعا دا فضیلت راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي کم خزي او خاون چې د یو ځای کېدو نه مخکې دا دعا ویله نو الله رب العالمین چې د لکم اولاد ورکړي نو د شیطان د شر نه به الله محفوظ ساتي، شیطان ورته څه نقصان نشي رسولی، نیک عمل او صالح اولاد وي. دا صحیح بخاری کې راغلی دا نسائی کې مشته دی، دا مشهور دعا ده، مصنف عبدالرزاق وغیره هم دا روایت راوړی دی. نو دغه یو څو آداب دا درته ما بیان کړل، نو دی باندې عمل وکړئ ان شاء الله ژوند به بیا د خوشحالي. والله اعلم، هذا وبالله التوفیق.